آدم عليه الصلاة والسلام زمانين دا واقع روان نبی عليه الصلاة والسلام زمانه کې با د مکی مشرکانو قربانیانه کولې او ساروی به ذبح کول خدا شاه بنامه د بوتانو بنامه مکه مکرمه مدینه منوره کې مشرکان مسلمانانو دوانو ډول قربانیانه کولې خو یو مسلمانانو به قربانیانه کولې د قربانی د ساروی د مالک او د خالق په نامه باندې او د یې مشرکانو به کولې ده بوتانو په نامه باندې او بیا دا سلسله را روانه وه چې د ابراهیم علیه السلام زمانه راغله د ابراهیم علیه السلام وطن عراق ډیره زمانه عراق کې دا الله د توحید تبلیغ وکړه کافران مشرکان ایمان طرف ته رابلل هیڅوک مسلمان نشو ما سوا د دوه کسانو نه څوک یو بیبي ساره او بلې خورې لوط علیه السلام بلې څوک ابراهیم علیه السلام د عراق د خلقو د ایمان دراورونه مایوس شه نشي مایوس شه نبی د هجرت فیصله وکړه او هجرت وکړلو د الله په حکم سره د عراق نه شام ته اولاد یې نو بچینو یو دی یو بیبي ده ساره او بل خورې دی لوط علیه او اعلان یو وقال انی ذاهب الى ربی زم خپل رب طرف ته وطن پریدم رب ته سم رب ته د تلو معنا دا چې د الله په حکم باندې زه د خپل وطن بل وطن ته څه کوم هجرت سيهدين الله بما لا رسمك هجرت یو عراق طول وطننا را رواني او چې کله د شام حدود ته رادن نشه نبی الله ته سوال وکړ چې رب هب لي من الصالحين اے زما پروردگارا بشیرا کا خسنگا نیک د بچی سوال هر مسلمان کوي او هر مسلمان د اولاد او د بچو وګړي سوال وکي د بچو وسنګ بچي بواري نیک بچي رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اے زمون پروردگارا داسی بی بیانی او بشیرا کا چې زما سترګې به یخي او د سترګو له یخو معنا ده داسې بچی چې هغه دیندار وي پلار یو ګوري په مانځه ولاړ دی پلار یو ګوري قرآن په لاس کې دی پلار یو ګوري تسبیح په لاس کې دی پلار یو ګوري د مور خدمت کوي لګیا دي نو سوال یو الله جل جلاله سوال قبول کا رب هب لي من الصالحين الله سوي فبشرناه بغلام حليم الله يمون ولا سيري وركب نشا دا لك او داسي لك حليم چې اغبر دوباره تحمل مزاجي
د یو نیک بچی د تقوا او د نیکوالي او د پرهیزګارۍ یو لوی صفت هغه څه دي؟ صبر او تحمل. چې پلار مو ته کنسل کوي، مور مو ته کنسل کوي، تره مو ته غوسې کوي، استاد مو ته غوسې کوي او د هر څه کوي برداشت کوي، تحمل، جواب نه اوري. قرآن کریم د قصو کتاب نه دی. دا نه چې یو قصه د سن راوړي چې به اخره کې ذکر کوي. ابراهیم علیه السلام دعا وکړه رب هب لي من الصالحین. الله وی مونږ له زیر ورکه بچي به درکو الک به او سبای شي بردبار به بیا الله له بچي ورمک هغه بچي پیدا مشه هغه بچي را لوی مشه. او بعضی کتابونه لیکي چې عمر تقریبا 14 کالو ته ورسېد. څومره؟ 14 کالو. چې څنګه عمر 14 کالو ته ورسېد او د خپل پلار سره د منډو را منډو شو او د پلار ملاتړ جوړېدی شو، د پلار خدمت کوونکی جوړېدی شو. د ابراهیم علیه السلام خوب ولید، خوب کې ورسره شاړه او اسماعیل علیه السلام را سملولی دی او لګیا دی هغه په غاړه باندې چاړه راکاږي. فلما بلغ معه السعي، کله چې ورسېد اسماعیل علیه السلام دومره عمر ته چې منډې را منډې والی شي. بچی خو هر وخت خوب لګي، په پلار باندې په مور باندې هر وخت خوب لګي، خو چې کوم وخت دې قدمونه څه کوي اکثر شروع کی کنه او بیا دې کور کې دنه منډې را منډې شروع کی کنه، دغه وخت د زوی او د بچی خون بیا د ټول حیاتو نسی زیات قانو مثلا کی. نو قال یا بني انی ارى في المنام، اے زما بشوریا انی ارى في المنام، در خوب کی اینما انی اذبحو چې زه لګیم تاسو کومه ذبح کومه فنظور تو سوچ فکر وکړه ما دا تر سره دی ستاسو خیال دی. نو ابراهیم علیه السلام ته الله پاک د اسماعیل علیه السلام د قربانی د کول حکم وکړلو، خو بس کیږي خوب کی خوب یولید او دا د حقایق مسله ده او اجماعی اتفاقی مسله ده چې د پیغمبر خوب دا سیوی لکه وحی، د پیغمبر خوب وحی او وحی دا دلیل شرعی دی، حجت شرعی دی، اس قسم شک و شبه با نه پکې امتی کوي او نه پکې د الله پیغمبر په خپل کوي. نو ابراهیم علیه السلام چې دا خوب ولید یقین و چې دا خوب واحد الله را د خوب کې د زوی د قرباني حکم. خو یو مسله علما ذکر کوي دلته هغه ده چې ابراهیم علیه السلام په خوب کې دا نه ولیدلي چې ما دا ابراهیم څه کوي اسماعیل مې څه کوي ذبح مې کوي حلال مې کوي غاړه مې تېنه څه کوي کټ کړه رګونه مې ولا کټ کړه وینه مې تېنه څه کوي توی کوي دا یې نه ولیدي دومره یې لیدلي چې هغه یې راسملولی دي او دې لګیا دي څه کوي چاړه پرې راکاږي نو لیدي او څومره چې د په بدن کې طاقت وو هغه ټول طاقت یې څه خرڅ کړی دومره یې لیدي. زوی نه تپوس ولې کوي نعوذ بالله خوب کې شک نه یقین و بلې خبره باندې چې دا وحی کوم به خو د بچي نه چې تپوس کوي نو ډېر حکمتونه پکې علما ذکر کوي. یو حکمت پکې دا دی
چې د بچي امتحان اخلي چې دې څه کوي. او دویمه ده چې ذهني طریقې سره بچي تیاری چې مخکې نه دي سي تیاری دته حلالېدل اساني او ما ته حلالول سي اساني. او کدی ذهنن مخکې تیار نه وي زیراني سم دې وزورونه کوي زه به شعر راکا کوم دې وزورونه کوي نو دته هم تکلیف راشي او ما ته هم خبره شي ګران شي. او چې دې مخکې نه تیار شي او په خپله مرضۍ باندې غاړه کېږدي نو د ده غاړه هم سرکړ شي او ما ته هم سیږي سهولت. اسماعیل علیه السلام دا خو پیغمبر جوړېدونکی دی او د پیغمبر بچی دی. څه ورته وایي یا ابتي ای پلاره افعل شابه زرکا تلوار کا ناراسته ونکي تاخیر ونکي افعل ما تؤمر د کومې خبرې حکم چې درته شوی دی څنګه وکړه. اسماعیل علیه السلام ورته داسې نه وي چې پلاره دا ته څه کوي الله خو فرشته نه دی رالیږلی جبریل خو نه دی رالیږلی الله خو درته په خپله اواز نه دی درکړی څه دی کړی څه دی لیدلی خوب دی لیدلی څه پته لګي دا خوب څنګه خوب نه دا هم دا یقین چې پلار مې خوب لیدلی دی او پلار مې پیغمبر دی او د پیغمبر خوب وحی دا الله حکمي افعل ما تؤمر او پروا مه کوه دا سوچ مه کوه چې زه به زورونه کومه زه به لاس خپې وامه ستجدني ان شاء الله من الصابرين. یہ جملې ته چې ګورې که سره حیران شي. اسماعیل علیه السلام وعده کوي د خپل پلار سره چې څه به کومه صبر به کوم خو په خپل ځان باندې اعتماد نه کوي خبره چاته سپاري الله ان شاء الله. نو کله هم چې څه کار کوي که نه ورکوټې کاري او که غټ کاري دا به نه وایي سبا به داسې کومه ماښام به داسې کومه میاشت به داسې کومه څه به وایي انشاءالله ورکوټې کار ولې او دویم ان شاء الله من الصابرین دا ورته نه وایي چې زه به صبر کومه او زه صابر یم نخره نه کوي فخر نه کوي ریاکاري نه کوي من الصابرین معنا څه دنیا د صبر کوونکو بندګانو نه څه ده دغه ده زه به هم په هغې کې یو شمار یم. نو مطلب یې دا دی چې دا صبر کول د الله د حکم د پوره کولو دپاره دا یوازې زما صفت نه دی نور هم د الله ډېر بندګان شته چې د الله په احکام باندې څه کوي صبر کوي. نو ابراهیم علیه السلام چې د خپل بچي مشوره واخیسته د پلار او زوی دواړه څه شي تیار شو پړې یې هم راواخیسته چاړه یې هم راواخیستله اوزار یې هم راواخیستل او روان شو چېرته قربانګاه ته مینا ته. شیطان اوس خپل لاس پیوال شروع کړ نو د ټولو نه اول راغه د ابراهیم د اسماعیل علیه السلام مور ته مور یې څوک وه هاجره د عراق نه د شام ته د ابراهیم علیه السلام سره څوک تللی وه ساره. بیا اوږده قصه ده د مصر بادشاه خپل لور هاجره سارې ته د خدمت دپاره ورکړه او بیا سارې دغه خادمه ابراهیم علیه السلام ته ورکړه خاونده راستا شوه او بیا ابراهیم علیه د هغې سره څه وکړه نکاح وکړه. د الله قدرتونه دي که تلې ورسره څوک ده ساره
عزت هغې کړې قرباني هغې کړې ده او ابراهیم سوال کې رب هب لي من الصالحین دا نه وایي چې د سارې نه ماته بچی راکړه نه څه وایي ماته هغې نه بچی راکړه نو د سارې نه الله ورنکړه او د چا نه یې وله ورکړه د هاجرې نه یې وله ورکړه نو هغې له ورغله تپوس دې کوي د انسان په شکل کې ورغله خاوند دې چېرته دی بچی دې چېرته دی وایي ته دې لرګي را جمع کوي اخلي بخلي لپاره وایي ښځې لرګو پسې نه دي تېري چاره یې راغشې ده پی یې راغشې او خاوند دې تللی دی زوی دې څه کوي حلالۍ ذبحه کوي وایي نه مړه زوی هم ذبحه کوي حلالۍ او بیا ورکوټ یې زوی او بیا ایږي یو زوی او بیا داسې زوی چې په سوالونو په ژړاګانو څه دی خو دی دی وایي خبره خو دې صحیح ده خو هغه وایي چې چا دا زوی را کړی دی الله د هغه دا حکم دی چې دا زوی ذبحه کړه وایي ښه وایي ښه نو چې داسې ده که نه نو بس د مخکې نه پرې راځي چې کوم الله وله ورکړی دی او د هغه په حکم یې ذبحه کوي بس دې ذبحه دي چې د هغې نه مایوسه شه بیا ابراهیم علیه السلام ته یو ځای کې راښکاره شه داسې کې د الله بنده یو ځای کې پکانو وویستل بل ځای کې پکانو وویستل بل ځای کې پکانو وویستلو الله رسوا او بیا چې کوم وخت تیاري یې کوي نو اسماعیل علیه السلام پلار ته یو خبره خدا کوي پلاره جوخ کلک مې وتړه هسې نه چې د ذبح هغو کې زه ټوپونه ومه ثواب کې مې کمی رانه شي او دویمه ده هسې نه چې زما د بدن د وینې ساس کې ستا په جامو پرېوځي جامې دې پلیدې نه شي او درېیمه ده چې دا ساس کې دا وینه زما مور وګوري او هغې د هغې زړه د دوب درد ونه رسي نو ابراهیم علیه السلام جو وتړلو او بیا ورته اسماعیل څه وایي پلاره دا اشاره دې ښه څه کړه تېره کړه چې تا ته په راښکلو کې څه نه تکلیف نه او زما په رګونو کړ کېدو کې ما ته تکلیف نه ځکه ای پلاره مرګ ډېر زیات سخت شی دی مرګ ډېر زیات سخت شی دی چې څنګه زه رګونه کړ شي پلار اشاره هم تېره اوس زوی مخامخ وله اوس مسله دا ده د لوی اختر په ورځ باندې به د څاروي مخې ته چاړه نیغه نیغه نه کړي او د هغه به مخکې به تېرې کړي څاروي ته هم دومره شعور پوهه الله ورکړې ده چې دا چاړه ده او دا سړی لګیا دي دا به اوس ما ذبحه کوي نو د ذبحې نه مخکې به هغه ته درد نه رسي او دلته کې پلار هم لګیا دی زوی مې لګیا دی مخامخ څه کوي چاړه تېري اگر لګیا دی راکاږي او بیا چې کله سملولو بعضې روایتو کې راځي مخامخ یې سملولو ملای دا چې ځمکې دا وه او سینې بار ابراهیم علیه السلام پیغمبري زور ټول ولګولو خو چاره کار نه کوي بعضې روایتو کې راځي الله پاک د اوسپنې یو ټوکره راوړې کړه ابراهیم لیدله نه او نه اسماعیل لیدله د سړي او د اسماعیل د رګونو ترمنځ حایله شوه او دې بیا سورونه کې شاړه اثر نه کوي اسماعیل علیه السلام ورته د لاندې نه وایي لاره چاره کار نه کوي ولې نه کوي وایي ته مې پلار یې او زه د زوی یم د چارې د راښکلو په وخت زما او ستا سترګې چې د یو بل سره مخامخ شي که نه نو ستا د پلارولۍ هغه رحم هغه په جوش کې راشي نو چاره کار نه کوي بل طرف ده چې کله ته زما په غاړه چاره راکاږي او زه د ستا د لاسونو د ګورم زما په زړه کې یو قسم کیفیت د خوف پیدا شي چاره اثر نه کوي نو الټه مې سمه وه
نبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام فأرخ فلما اسلما کله چې پلار او زوی دواړه تیار شو د الله د حکم پوره کولو ته وتله للجبین او ابراهيم عليه الصلاه والسلام اسماعیل په یو طرف باندې راسمولو او زورونه شروع کړ د الله جل جلاله د طرفه आवाज راغله قد صدقت رؤيا بس یقینا کم خوب چې تعالی د خوب دې څنګه ورک وفديناه بذبح عظيم امون يلو ساروي راولي ګلو الله ګر راولي ګلو او دا ګر جنتي ګلو بعضي روایتو کې راځي دا هغه ګلو چې کوم ګر د انسانيت په شروع کې حابیل دا الله په نوم باندې قرباني کړي إنا كذلك نجزي المحسنين الله وي مخلصين وخلقوا من نقص بدري وركو دنياكم أغد عزتون وركو أو آخرتكم ولا سوركو بدري وركو وده إسماعيل عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو ده إسماعيل عليه الصلاة والسلام ده زمانينا ده آدم عليه الصلاة والسلام ده زمانينا قربانينا شروطا إبراهيم عليه الصلاة والسلام زمانينا ورسينا او بیا د ابراهيم عليه السلام د زمانین را شروع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ته را ورسیدا قران کې الله وی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کامل پرهیزګار او تقوا د هغه وخت پورې نشي رسیدي چې تر څو پورې تاسو د الله په نوم باندې هغه شی نی قرباني کړي چې کوم تاسو ته د ټول زیات محبوبي نو علماء کرام لیکي چې اصل شی خدای شي بشي قرباني لیکن په امت محمدیه باندې دا الله رحم نه چې کوم مسلمان ساروي قرباني کړه الله به ولدا شي ثواب ورکړي لکه چې د خپل سکزوي قربانی کا نو سنت طریقه مدادا وس دیږي طاقت دیږي یې در سره رشتہ اسباب در سره رشتہ ساروی مخینه وانه او به اوساته او د ځان سره مانوس کا ته ځان د هغه سره مانوس کا شیخ الهند رحمه الله زموږ د دیوبند یو لوی محدث تیر شوی دی هغه به سوسو میاشي ساروی مخینه واغل که خیال مکړي کړه څوک چې مرض سادي کنه مرزان او مرض نه بشوخي دومره خفقيږي چې خودکشي نه وکړي څوک چې تنزيلي سادي کنه په تنزيلي څومره خفقيږي څوک چې چرګان سادي په چرګانو څومره خفقيږي څوک چې کوترې سادي په کوترو څومره خفقيږي دا رنګي د قرباني سامي مخکنه اوساده چې داسې مینه دی ورسره پیدا شي لکه څنګه د سړي د خپل بچي سره مینه پیدا شي وي غیام ولا راوړه مالش هم کوا وینځه را وینځه می خدمت هم کو ورسره کوا او شیخ الهند رحمه الله با د اختر په ورځ باندې د قرباني په ساروي په سداسي جړل لکه د یو سړي چې سکه زوی مړی او د بچي خو شو ورپسې جړاګانی کی الله پاک دې بری خبر باندې ماته او تاسو ټول د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي